د تهجد د منځ په باره کې 1115 نمبر حدیث مبارک دی 1175 عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال صحابی دے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک دې ته راضي شي زمونږ د طرفه او د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترینی بدلی ورکی نو دوی نه دا حدیث روایت ته فرمایي یو واقعه بیانوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد واقعه بیانوي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة یو شپه می پیغمبر علیه السلام سره منځ کولو د شپې منځ د تهجد یو شپه می پیغمبر علیه السلام سره منځ کولو فافتتح البقره په تهجد کې سورۃ بقره سورۃ شروع قرآن شریف کې د ټولو نه اوږد سورۃ 280 آیتونه دی دا سورۃ او سلویخ رکو دی فقلت مازلکی ویل یرکع عند المئات زخو چی او سل آیت تلاوت کی نو رکو بو کی انشاءاللہ مازلکی دا ویل سورہ بقرہ خو شروع کا خدای دی خیر کی وزبس یو سل آیتونه بووی او بیا با رکو کی ثم مغوا سل آیتونه چې ویل هغې نه بعدم تلاوت شروع دی جاری دی پیغمبر علیه السلام همدا هرې په مخه پکې روانو تلاوت کولو فقلت ما زړه کې وویل زنو یصلي بها فی رکعات منځ به وکړي په دې بقره باندې په یو رکعت کې زه خو مطلب یو رکعت کې به ووایي فمضى بیا هم پیغمبر علیه السلام مخکې روانو تلاوت کولو فقلت ما ویل یرکع بها رکوع به پیو کی رکوع نه کوم په دکه رکعت کې چې سورې بقره خلاصه کا ثم افتتح النساء سورې نساء شروع فقرأها ټول سورۃ النساء تلاوت ثم افتتح آل عمران فقرأها بیائی سورة آل عمران شروع کو هغه ولستلو یقرأو مترسلا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ترسل سرا خو د مازی په قلار تلاوتم کولو ترسل ترتیل الحروف و اداؤها حقها توي یعنی یو حرف خرورو په قلار حوصله سره او چې څنګه د یو حرف د ادا کولو حقي هغه شان به ویلو لکه دا زمونږه استاسو تراوی چې وي یا مونږ او تاسو چې څنګه تلاوت کوو چې یو حرف ورکې خرو لواړې ختمو بیخي پتم پکیونه لګي نعوذ بالله د پیغمبر علیہ السلام تلاوت داسې نو تاسو خپل سوچو کوي نو چې پیغمبر علیہ السلام با څنګه د مزه او خپل تلاوت کولو یو خدا شوا او بلدا اذا مر بآیت فیها تسبیح یو آیت باندې بچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیرې دو هغه کې بعد تسبیح ذکرو د تسبیح ذکر باو د تسبیح ذکر به پکیو نو سبح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باغی باندې سبحان الله مویل ګوره یو خو اوږده سورتونه ویل په یو رکعت کې ښه سورہ بقره سورۃ النساء سورۃ آل عمران اوږده سورتونه بل داسې نه دي کړي چې خوړلي دي لوړ نه نعوذ بالله
ترسل پکې کړی دی، حروف د خپل مخرج نه څنګه چې د هغې د ادایګۍ حق دی هغه شان ادا کړي دي. او بله د مزې خبره داره چې کله یو مسله ده د تسبیح ذکر راشي نو نبی علیہ السلام به تسبیح ویله و اذا مر بسؤال، او چې کله به پکې د سوال ذکر رالو هغې الله پاک نه د غوښتو ځای به رالو نو سأله الله نه به پکې سوال هم وکړو. و اذا مر بتعوذ تعوذ، او چې کله به کوم ځای کې د پناه د غوښتو ځای رالو یعنی جهنم نه شیطان نه شر نه الله پاک سره د پناه غوښتو ځای به رالو نو تعوذ نبی علیہ السلام به پناه هم غوښته. نو دې سره مطلب دا دی چې دا رکعت خو نور هم څه شو اوږدېدو. ثم رکع، بیا یې رکوع که نو راشه د رکوع تماشه وکړه. فجعل یقول سبحان ربی العظیم، پیغمبر علیہ السلام شروع شو سبحان ربی العظیم ویل فکان رکوعه نحوا من قیامه، اغا رکوع د قیام عمره. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، بیا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فرمایل لاسونه زوړنده ولاړه، دغه ولاړې ته قومه وی. نو قومه څومره وه؟ ثم قام طویلا قریبا مما رکع، بیا ولاړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښه اوږدې ولاړې سره، دومره اوږده ولاړه وه چې هغه د دغه رکوع برابره وه. ثم سجد، بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سجده ولګوله. فقال، نو په دا سبق ورکې وویلو سبحان ربی الاعلی فکان سجوده قریبا من قیامه، او دا سجده د ولاړې سره برابره و دومره اوږده. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تهجد منځ دی. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول هم تهجد گزار کې د اوږدو منځونو عادت ته الله پاک زموږ او تاسو جوړ یا